بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، د هر څه نه مخکې درته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله. دوهم موږ او تاسې په څلورمه هفته کې د درسونو یو، چې حضوري درسونه نشته، نو د آنلاین درسونو یا د غیر حضوري درسونو په لړۍ کې موږ او تاسې د برست په ډیزیز باندې خبرې کوو، یا د سیدیو په امراضو باندې خبرې کوو. چون موږ د دې ارګان یا د دې عضوې په جراحي ناروغیو باندې خبرې کوو، نو مخکې د دې څخه چې د دې موږ بینین یا ملیګننټ ناروغۍ ولولو، د هغې سره موږ باید اول سرجیکل اناټومي، د برست فیزیولوژي، د برست د امراضو سیپټمز، او بالاخره په لب انویسټیګیشن باندې خبرې وکړو. د هر څه نه مخکې موږ لومړی د سرجیکل اناټومي د برست مطالعه کوو. برست موږ داسې تعریفوو چې دا په خپله یو موډیفای سویټ ګلنډ دی. برست زموږ سره موډیفای سویټ ګلنډ دی چې په پکټورل ناحیه کې زیاته اندازه یې د پکټورالس میجر عضلې د سوپرفیشل فشیا د پاسه، چې د سوپرفیشل فشیا او د پکټورالس میجر عضلې په منځ کې ریترو ممیري سپیس دی، چې دا بیا د لوز اریولر ټیشو څخه جوړ شوي دي. د هغې په واسطه باندې دا ډک شوی دی. د دې د پاسه سکن سدیه قرار لري. دا په ښځو او په نارینهو کې د جوړښت د نظره یو شان وي، خو په زنانهو کې هغه هورمونیک چینج چې زنانهو کې هغه هورمونونه شته دی، یا د هورمونونو د سوي لوړوالی او ښکتهوالی، دا د دې باعث ګرځي چې برست پکې ډیولپ شي. دغه هورمونونه په برست باندې هم ګلنډولر ټیشوي او هم سټرومای دواړه ډیولپ کوي، چې هغې څخه به د فیزیولوژي په برخه کې یادواري وکړو. لومړی موږ راځو برست ته. وایو چې دوه برخې لري، یو د سټروما برخه ده او یو د پارانشیم برخه ده. د سټروما برخه د شحمیاتو څخه جوړه شوې شحم پکې دي، او کنیکټیو ټیشو چې دا د فیبروزي بانډونو په شکل باندې د کوپر لیګامنټس څخه یادواري کولی شو. بل پارانشیم دی چې دا ګلنډولر ټیشو دی، دا فنکشنل کار کوي، فنکشن دا ګلنډولر ټیشو کې دی. سټروما یوازې د پارانکیم یا د پارانشیم سپورټ کوي. موږ وایو د یو بالغې ښځې سدیه دا د 15 نه تر 20 لوبه پورې لري. یو لوب موږ داسې وایو چې یو الویولای، یو لکټیفیرس ډکټ او یو لکټیفیرس ساینس څخه جوړ شوی. د دې په خاطر چې موږ دغه لوب وپېژنو، دې شکل ته راځو. په دې کې موږ او تاسې یو اسینای ګورو. دا یو دانې ته موږ د دې اسینای وایو. دا څو دانې متعدد سره یو ځای شوي دي، اسینس جوړ کړی، چې دې برخې ته موږ الویولای وایو. دا الویولای چې د انګور د خوشې په شان شکل لري، دا د یو قنات یا د ډکټ په واسطه باندې چې د لکټیفیرس ډکټ ورته وایي، د دې په واسطه هغه شودې چې په الویولای کې جمع کیږي د لکټیفیرس ډکټ په واسطه باندې دا لکټیفیرس ساینس ته انتقالیږي، چې لکټیفیرس ساینس په خپله دا د نیپل اریولر کمپلیکس څخه لاندې قرار لري. چې دا ساینس بیا د یو ځانته قنات یا ځانته سوري په واسطه باندې د سدي د سوکي یا د نیپل په برخه کې بیرون ته خلاصیږي، او د همدې لارې څخه شودې بیرون خارجیږي. بل موږ د سدیو په ټوپوګرافي باندې که خبرې وکړو. د سدیو په ټوپوګرافي کې موږ وایو چې سدیه دغه بارز ساختمانې دا که چېرته په ورټیکل شکل موږ وګورو، د دوهمې زولې څخه شروع کیږي تر شپږمې زولې پورې امتداد لري، او که چېرته یې هارزنټل وګورو، د سټرنوم د وحشي کنار څخه شروع کیږي او تر انټیریر اکزیلري لاین پورې. خو داسې وایو چې د سدیو نسج دا یو اندازه پورته او ښکته، همدارنګه هارزنټل او ورټیکل لږ انتشار کړی دی. د دې انتشار د مخې نه موږ وایو چې کیدلی شي دا د کلیویکل څخه شروع شي. دلته پورته کلیویکل وي. د کلیویکل د هډوکي څخه په ورټیکل شکل باندې شروع کیږي تر دې پورې چې دغه د نسج لږه برخه ومې او اتمې زولې ته ورسیږي، او په هارزنټل شکل باندې موږ وایو چې د باډي د میډ لاین څخه شروع کیږي تر میډ اکزیلري لاین پورې، یا د لیټیسمس ډارسي عضلې تر قدامي کناره پورې دا ادامه لري.
په ثدیو کې ځینې ساختمانونه باید موږ وپېژنو چې د جراحي د نظره ډېر زیات اهمیت لري. یو زموږ استاد سره هغه د کوپر لیګامنټ دی، بل د ثدیو اکزیلري ټایل دی چې دا باید موږ وپېژنو. کوپر لیګامنټ دا موږ وایو چې د پکټورالس میجر د عضلې کومه فشیا چې ده د دې څخه دغې بانډونو د دې لیګامنټ بانډونو منشا اخیستې ده او ځي د ثدیو په نسج کې داخل طرف ته تر څو پورې چې د سینې د جلد په سوپرفیشل فشیا باندې ارتکاز وکړي. که چیرته د هر آفت د نظره خصوصا کینسري واقعیاتو کې چې کوپر لیګامنټ اخته کیږي نو د همدغه ناحیې سکن د ځان طرف ته کش کوي چې دې ته بیا موږ د کلینیک د نظره سکن ډمپلنګ ویو. یا د سکن ریټرکشن چې دا د برست کارسینوما تر ټولو مهمه نښه وي چې سکن یې ځان طرف ته راکش کړی وي. دې کوپر لیګامنټ ته موږ سسپنسري لیګامنټ هم وایو. دا سسپنسري لیګامنټ بیا داسې تعریفو چې د پکټورالس فشیا څخه شروع کیږي او د سکن د سوپرفیشل فشیا پورې دا رسیږي. دا د سټروما یوه برخه ده چې د دې لیګامنټ په منځ کې فټس او ګلینډولر ټیشو قرار لري. دوهم ساختمان چې موږ باید وپېژنو هغه اکزیلري ټایل دی. اکزیلري ټایل داسې تعریفو چې دا د ثدي د نسج ادامه ده چې د اکزیلري ناحیې په طرف باندې ورغلې ده او دلته یو فورامین دی چې د اکزیلا د قدامي برخې د ډیپ فشیا په ناحیه کې قرار لري. دې فورامین ته د لنګر فورامین وایي. د دې فورامین څخه د ثدیو د نسج یوه برخه پورته ځي او اکزیلا ناحیې ته رسیږي. د دې پیژندنه ځکه اهمیت لري چې دا په نورمال حالت کې اکزیلري ټایل دا نن پلپیبل وي. د جس وړ نه وي خو د لکټیشن په دوران کې کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي د لکټیشن په دوران کې او یا کله کله د میاشتني عادت په دوران کې د هورمونونو د چینج د وجې نه چې دلته دا ناحیه ډیولپ کیږي خصوصا استروجن او پروجسترون چې دا د هم په ډکټل سیستم باندې او هم په ګلینډولر برخه باندې دا پرولایفریټیو تاثیر لري. د دې د وجې نه کیدلی شي اکزیلري ټایل په دغه دوه وختونو کې پلپیبل شي، قابل د جس وګرځي. نو په دې وخت کې کیدلی شي د کلینیک د نظره منګه د همدې اکزیلري ناحیې د لمف نود د انلارجمنټ سره او یا هم د لایپوما سره مغالطه کو. نو باید موږ وپوهیږو چې دغه ناحیه کې اکزیلري ټایل د ثدیو کله کله هایپرتروفي کوي او غټیږي. بل مهم خبره چې موږ دلته ورباندې خبرې کوو هغه دا ده چې ثدي موږ په اکټیو حالت کې مطالعه کوو، په ان اکټیو حالت کې. اکټیو حالت لکه د لکټیشن په دوران کې کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي په دې دوران کې موږ وایو چې لکټیفیرس ساینس دا د سکویمس اپیتل څخه جوړ شوی په واسطه باندې پوښل شوی داخلي برخه، خو د الویولای او د لکټیفیرس ډکټ دا د کالمنر په اکټیو حالت کې د کالمنر اپیتل په واسطه باندې دا سطح پوښل شوی، خو په ان اکټیو حالت کې دغه کالمنر اپیتل په ځای باندې کوبوویډل اپیتل موجود وي. د دې اهمیت په دې کې دی چې موږ وایو په دغه اپیتل چې یا کولمنر اپیتل او د بیسمنټ ممبران په منځ کې یو خاص بل اپیتل دی چې هغې ته موږ مایو اپیتیلیم وایو. د مایو اپیتیلیم وظیفه، مایو معنا مثل عضله، دا داسې وظیفه لري لکه د عضلې په شان. هغه شودې چې په الویولای کې جوړیږي د دې مایو اپیتیلیم په واسطه باندې دا تقلص کوي او دا شودې الویولای څخه رسیږي بالاخره لکټیفیرس ساینس ته چې د نپل د لارې بیا خارجیږي او ماشوم ورڅخه تغذیه کیږي. د ثدیو په اناټومي کې بل مهم سټرکچر نپل دی او اریولا ده. نپل د ثدیو څوکې ته وایي او اریولا د نپل په شاوخوا باندې چې کوم پیګمنټډ سکن دی دې ته اریولا وایي. پیګمنټډ سکن د غیر ارادي عضلاتو څخه جوړ شوی دی چې دا غیر ارادي عضلات په دوو شکلونو باندې قرار لري، یو په سرکولر شکل باندې بل په لانګیټیوډینل شکل باندې، چې د دې عضلاتو موجودیت نپل ته او اریولا برخې څخه اریکټایل ټیشو جوړوي
چې د اریولا په برخه کې دوه مهم ساختمانونه چې یو سیباشیوس ګلند دی او بل موډیفای سویټ ګلند دی دا قرار لري چې د سیباشیوس ګلند د لکټیشن په دوران کې وده کوي د دې د ودې علت دا وي چې دی دغه ناحیه غوړه ساتي تر څو پورې چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي دغه ناحیه د تخریش یا د ایریډیشن څخه وساتل شي. بله برخه نیپل ده چې په نیپل برخه کې موږ وایو د 15 نه تر 20 پورې واړه سوري وجود لري چې په دې هر سوري کې یو لکټیفیرس ساینس فوهي خلاصیږي چې د دې لارې څخه شیدې د باندې وځي. دوهمه برخه موږ فیزیولوژي باندې د برست خبرې کوو. فیزیولوژي یا فنکشن خو د شیدو تولید دی چې د ماشوم دپاره تغذیوي اهمیت لري. دا شیدې د عصبي سیستم په واسطه باندې نه بلکې دا شیدو تولید د هورمونیک کنټرول په واسطه باندې سرته رسیږي چې دا هورمونونه چې د برست په فیزیولوژي کې رول لري او په ډیولپمنټ کې هغه عبارت د استروجن، پروجسترون، گروث هورمون، د تایراید هورمون، پرولاکتین، اکسیتوسین، LH، FSH او ګونادوتروپین ریلیزینګ هورمون دي. د دې هورمونونو هر یو ځان ته وظیفه لري. د مثال په ډول استروجن په ثدیو کې دا د ډکټل سیستم د پرولایفریشن سبب ګرځي چې په ډکټل سیستم کې موږ لکټیفیرس ډکټونه، لکټیفیرس ډکټیول چې وړوکي ډک دي، همدارنګه ساینس دا برخې شاملې دي. بل پروجسترون دا په ګلینډولر ټیشو باندې پرولایفریټیو تاثیر لري. ګلینډولر ټیشو هغه ټیشو چې د شیدو تولید کوي د هغې پرولایفریشن کوي. همدارنګه پرولاکتین موږ وایو دا هم په ګلینډولر ټیشو باندې تاثیر کوي تر څو شیدې جوړې شي، د شیدو په پروډکشن کې کومک کوي. بل اکسیتوسین دی چې دا په مسل سیل باندې یا په مایو اپیتیلیم باندې تاثیر کوي تر څو پورې دغه شیدې چې په الویولای کې جوړ شوي دي د ډکټونو په واسطه دا د باندې انتقال شي. نور هورمونونه LH او FSH دي. LH او FSH دا په اووري باندې تاثیر کوي، اووري باندې کار کوي تر څو د هغې څخه استروجن او د پروجسترون افراز سبب وګرځي دا ذات چې تېنه. یا موږ وایو چې د دې دغه هورمونیک کنټرول دا د هایپوتلاموس پیچوټري اکسس په واسطه باندې صورت نیسي. هایپوتلاموس یو خو د ماشوم ساکینګ دی، د ماشوم په واسطه د شیدو رودنه چې دا د نرف د امپلس په واسطه باندې کوم نرف انډینګ چې سنسري نرف انډینګ دی او په د اریولا په برخه کې په زیاته اندازه باندې وجود لري، د دې په واسطه باندې هایپوتلاموس ته خبر ځي. د هایپوتلاموس په پیچوټري ګلند باندې تاثیر کوي. پیچوټري ګلند څخه د انټیریر او د پوسټیریر برخې څخه هورمونونه افرازیږي چې د انټیریر څخه د بازوفیلیک حجراتو څخه LH او FSH او پرولاکتین دي. دا پرولاکتین د انټیریر څخه افرازیږي. بل د پوسټیریر څخه اکسیتوسین دي. لکه مخکې موږ وویل پرولاکتین ګلینډولر ټیشو کې د شیدو د تولید باعث ګرځي او اکسیتوسین د مسل سیل باندې تاثیر کوي او دغه مسل سیل تنبیه کوي تر څو د تخلص په واسطه باندې شیدې د باندې ووځي. د ګونادوتروپین ریلیزینګ هورمون چې د هایپوتلاموس څخه وي دا د LH او FSH د تولید باعث ګرځي چې دا LH او FSH بیا د اووري څخه استروجن او پروجسترون افرازوي چې د دې وظیفه ډکټل پرولایفریشن او ګلینډولر پرولایفریشن دی. دا په دې معنی چې په دوران کې موجوده استروجن او پروجسترون دا د نیگیټیو فیډبک میکانیزم د لارې LH او FSH ښکته کوي. LH او FSH چې کله سوې د دې نهي کېدنه د ګونادوتروپین ریلیزینګ هورمون د نهي کېدنې سبب ګرځي. نو دا په دې معنی چې دا نیگیټیو او پازیټیو میکانیزمونو په واسطه باندې د دې کنټرول صورت نیسي. نو یو ماشوم چې مور ته شیدې ورکوي نو د دې میکانیزم د لارې چې دلته نرف تنبیه کیږي او هایپوتلاموس سټیمولیټ کوي یا خبر ورکوي او هغه د هورمونونو د تولید سبب ګرځي او مور د ثدي د شیدو څخه ډکیږي یا شیدې پکې پیدا کیږي. بل منګه د برست ډیزیز په سیمپټمز باندې خبرې کوو. 3 ماین سیمپټم لري. 3 ماین اعراض به د مریضان ورڅخه شکایت کوي. یو به د لمپ یا د مس موجودیت وي. د ناروغانو کې کېدلی شي یوه غوټه موجوده وي. کېدلی شي دا ناروغان د درد څخه په ثدیه کې شکایت ولري او یا هم دا ناروغان به د ډسچارج څخه شکایت کوي.
مس یا کتله وي، کېدلی شي دا کتله بینین وي، یوه سلیمه کتله وي، او یا دغه کتله ملیګننټ وي. د دې په خاطر چې موږ د کتلې اسسمنټ وکړو د یو میتود څخه استفاده کوو چې دې ته موږ ټریپل اسسمنټ میتود وایو. په ټریپل اسسمنټ میتود کې درې شیان شامل دي. یو کلینیکل اسسمنټ دی، بل ایمیجینګ دی چې تصویري معاینې دي، بل پاتالوژیک معاینات دي. په کلینیکل ایگزامینیشن کې موږ د تاریخچې د نظره د ناروغ عمر ګورو چې عمر یې څومره دی. بل کلینیکل اسسمنټ کوو، پلپیشن کوو د دې مریضانو، انسپیکشن کوو. همدارنګه په ایمیجینګ کې د مریضانو کې د بریسټ الټراساوند چې یوه ساده او ښه تشخیص کوونکې معاینه ده، بل ماموګرافي ده. په پاتالوژیک معایناتو کې د فاین نیډل اسپایریشن سایتولوژي او د کورکټ بایوپسي څخه استفاده کوو. دغه ټریپل اسسمنټ موږ ته 99.9% تشخیص وضع کوي چې دا مس بینین وي او که ملیګننټ. 99.9% کنفرم کیږي تشخیص. دوهم مهم عرض د بریسټ په ډیزیز کې هغه پین دی چې دا پین موږ وایو کېدلی شي سایکلیک وي او یا نن سایکلیک وي. سایکلیک پین موږ داسې وایو چې دا د یوې مور د میاشتني عادت سره اړه لري چې خصوصا 3 یا 15 ورځې مخکې د بلیډینګ څخه د میاشتني عادت په دوران کې دغه درد پیدا کیږي. دا کېدلی شي دغه مور د دې هورمونونو د ثدیې د دې هورمونونو تر تاثیر لاندې چون پرولایفریشن کوي، نو ناروغانو کې یو درد پیدا شي. دوهم موږ وایو کېدلی شي دغه درد نن سایکلیک وي. نن سایکلیک چې د میاشتني عادت سره تړاو ونه لري، دا کېدلی شي د ثدیو په نورو امراضو کې لکه انفلیمیټوري ډیزیز کې ماسټایټس یا په بریسټ اپسي کې دا درد موجود وي. د دې درد پیدایښت نن سایکلیک درد به وي. بل ډسچارج دی، کېدلی شي د ثدیو څخه د نیپل څخه ډسچارج وجود ولري. دغه ډسچارج د وصف د نظره کېدلی شي بلډي وي، پرولنټ وي، ګرینش کلر کې وي او ملکي وي، چې هر یو د دې څخه د یو خاص مرض دپاره موږ رهنمایي کوي. مثلا بلډي موږ وایو کېدلی شي په کارسینوماګانو کې وي، پرولنټ په ماسټایټس کې یا په بریسټ اپسي کې کېدلی شي وي، ملکي کېدلی شي ګلکټوسیل کې وي. نو هر یو د دې څخه موږ یو مرض ته متوجه کوي. بل موږ د دې مریضانو انویسټیګیشن کوو. د بریسټ د انویسټیګیشن په خاطر موږ معاینات په 3 برخو ویشو. یو راډیولوژیک انویسټیګیشن دی، بل پاتالوژیک انویسټیګیشن دی، بل سټیجینګ انویسټیګیشن دی. په راډیولوژیک انویسټیګیشنو کې الټراساوند او میموګرافي راځي. په پاتالوژیک انویسټیګیشنونو کې موږ د فاین نیډل اسپایریشن سایتولوژي یا د کورکټ بایوپسي ده